أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. دې نه اوس دا تقریبا ټول رکوع دا آداب دي. رسول صلی الله علیه وسلم ته درې آداب پدې کې خي. پدې 24 نمبر آیات کې اوس ادب خي چې په مستقبل په باره کې سوې نو پای کې ان شاء الله لازمي وایا الا مگر ان یشاء الله چې ذکر کړي مشیت د الله تعالی مگر چې ذکر کې مشیت د الله اراده او خوخه د الله یعنی په هر شي کې ان شاء الله وایا هغه خبره تر تم ذکر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته مشرکین کولو چې د درې سوالونو له جواب راکا چې روح څه شي دی دا صحابه کهف په باره کې او د ذوالقرنین بادشاہ په باره کې ناغه رسول صلی الله علیه وسلم د وحی باندې نظر خدای وته وې زبل سباته هغه جواب درکمه ان شاء الله تیر شو نو خبره چې دا وحی بیا بند شو بیا مشرکانو چې دین راغو خنداګانی کولې دا ان شاء الله الحمدلله سبحان الله دا په خپل الفاظو کې ډېر زیات چې د استعمالول پکاره دي کې د الله د نوم چې دی دا ډېر زیات طاقتور نوم دی نو دې ډېر برکتونه دي متبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام الله په نوم کې برکت دی الحمدلله نه ډایرک شروع شوی دا ان شاء الله دلته راغی او دا شانتي ماشاء الله به کیمرا روان دي الله نوم چې دی دا برکت نه ډک دی او قسم نه نوم وای دنیا نه شورانه دی او ان شاء الله چې دا استقبال د مستقبل لپاره راځي لکه سړی روانو او چاوته چرته دی هغه یو خرخ لمه باغ زمانه کې په میله کې نو وته چې خرخ له ان شاء الله به ویلو کنه چې ان شاء الله لکه په دې پیسو باندې خرخ لمه او روان یم نو وته چې مړه ضرورت نشته نو پیسې را سره دی او میله کې خراب غلاړي لاړ ولته مداري ته ورته چې مداري ته ورته چاته جب وو چې کله خرغ استونو پټین کې سودا وکړه چې کله جب تلاش کو جبي کټ شو نو بس سودا نشو چې کله واپس راغی کس سره بیا میلو شو پلاره کې نو وته ته یوازې خرخ نشتا خر دیوانه غستو نو وته ان شاء الله الته ولاړو ان شاء الله الته کې مداري او ان شاء الله الته کې چار نه جبو بیا وتا کسوي چې ان شاء الله خلک تیر شي لپاره نو د مستقبل لپاره وي په کم ټیم کې چې باټینګ دی ویلو په ان شاء الله ګډر برکتونه دې پر هغه چا سره دی واده مو کړو هغه واده خلافیم بیا هغه ته واده خلافي ځکه نه شي کتاب کې ان شاء الله استعمال کړو ډېر برکات دی نو صلی الله تعالی ادب ورکی رسول صلی الله علیه وسلم ته پدې کې واذکر ربک او یاد وربستا اذا نسیتا چکلا تو هیر کې یعنی چکرا ستانه هیرو شي ستانه کلا خبره هیر شي نو الله یادوا بیان دا ادب دی د دې جملې مفسرین ډېر معنی ذکر کړی دی اوله معنی دا چې یاد کړه رب په ان شاء الله ویلو سره یعنی کله چې ستانه دا ذکر هیر شي او بیا د تر یاد شي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل دی چې په داسې وخت کې کوی وطن ان شاء الله ير شي او بیا کله واپس وتر یاد شي نو دا دی بیا پاک ټیم کې وای چې ان شاء الله او دې معنی دا چې کله الله یادوي نو په استغفار او تسبیح کول سره الله پاک یادوي کله ستانه لکه ان شاء الله ير شي او بیا د تر یاد شي نو د ان شاء الله اغفر الله او سبحان الله تسبیح ویل پکار دي او درې معنی دا چې یاد کا عذاب در رب خپل رب عذاب یاد کا کله چې پرېګ دې سو حکم خپل رب سو حکم پرې دې نو پټ کې د عذاب یاد کا چې الله او رب عذاب په ملاويږي وقول اوایا اسا نزدې دا اي هدياني چې وبخي ماتا رب زما رب لاقربا چډیر نزدې دې من د دینه هاذا رشدا د هدایت په اعتبار سره مفسرین د هم درې معنی لیکلي دي اوله معنی د امید ده چې وبخي ماتا رب خکاره د خبرې نه چې اصحاب کافونه په هدایت کولو کې یعنی خلکو ته دوی معنی دا چې امید دی چې او بخې ما ته رب زما جواب د سوال ستاسو نږدې د هغه وخت نه چې ما تاسو ته ښودنه کړې وه یعنی مطلب دا دی دا ضروري نه ده چې دغه خبرو جواب الله تعالی درکړي که الله تعالی ما ته بله واقعه هم را پیش کړی وی پای کې به ډېر هدایت وته دی نه یعنی الله پاک ته پر ضروري نه ده چې ستاسو څه ووایو دغه سوال جواب دی راکړي الله تعالی چې دی د هغې نه بهتر جواب راکولی شي درې معنی ده چې کله الله تعالی ته هغه شی یاد نه کړي نو وایا چې امید دی چې ما ته به دینه خو خو الله پاک وړې امر ته ډېر غوره شي خو یعنی پیدا و پکې د دینه او خیر و بګا دې خبره نه ډیری اوس دا 25 نمبر آیت چې دی د دې مبارک دوه قول دي او اول قول دا دی چې دا اخبار دی د الله تعالی د طرف نه د مقدار د هغه مده چې دوی ودو په غار کې تر بيدارې دو پورې او دویم قول دا دی چې دا حکایت تقول اهل کتابو دی
چې هغوی داسې ویلو هغه په دې یقولون ټکي باندې دا خبره ده ولبسو او حصار شوي پیکا پهم پغار کې دوی 300 سنینا 300 کاله وزدادو او زیاتیو 9 کاله د سپومې په حساب سره یعنی په قمري سال باندې چې دی دو چې دی 309 کاله چې دی سار شي او چې دغه نه چې دی شمسي کې 300 کاله جوړیږي شمسي کلندر باندې 300 سنینا یعنی 300 کاله او و په کې بیا راغی وزدادو 9 یعنی نه په کې مرتول شو یعنی قمري سال په کې بیان شو دغه په کې بیان شو وش په شتم نمبرات چې دی نو په دې کې اول تفریدا او واقعه د اصحاب کهف باندې او په دې آیات کې 15 جملې د توحید دی بما لبس قول الله تو الله تعالی عالم خپو هدي بما لبسو په هغه مودا چې دوی پکيو ایثار شیو په دې غار کې له غیب السماوات والارض خاص الله تعالی لرا علم د پټو خبرو د اسمانو او د زمکو دی ابصر خلیدون کې دی واسمع به پدې باندې او خاورې دن کې دی مالهم من دونه من ولي نشته دی سیوا د الله نه ښه دوست او ښه مددگار ولا یشرک او نه الله تعالی برخه ورکوي په خپل اختیاراتو کې هیڅ چا لره په حکمه احدا حکم کې هیڅ چا لره یعنی حکم د الله چې کوم فیصلې دی په دې کې الله تعالی هیڅ چا لره برخه نه ورکوي قانون ساز الله دی قانون چې دی الله چلیږي په قانون جوړولو کې چې د انسان سو اختیارات نشته جمهوریت چې دا شرک په حکم کې راځي دا شانتي نور چې د الله نظامونه دي دا ټول په شرک په حکم کې راځي او حکم چې دی حاکمیت هغه چې دی دین چې دی هغه د الله دی او دا په سوره یوسف کې دا راځي 64 نمبر آیات کې ان الحكم الا لله حاکمیت صرف او صرف د الله تعالی دی په سوره بنی اسرائیل کې راځي او دلته کې د الله تعالی دا حکم دی توحید حاکمیت دا دی چې بس صرف او صرف د الله تعالی قانون بچیږي اوس په 27 نمبر آیات کې تفرید او یو پکې ادب خي تیزی ورکړي یعنی په تبلیغ د قران باندې د دې لپاره چې د اوس په آیات کې ودا بیانېږي وتلو اولولا ما هاغه اوهیا الیکا چې وਹੀ کړي شوی دا تا من کتاب ربک د کتاب دربستانه لا مبدل لکلماته نشتا بدلون کې د کلماتو د هغه د الله تعالی د دې مراد قران مجید دی د الله تعالی خبریم دی د الله تعالی قانون هم دی چې ګور الله تعالی چې کوم خبرې کړي الله تعالی چې کوم حکومت الله تعالی هغه فیصلې دي هغه نه بد اق شانتي بکیږي سورہ انعام 115 نمبر آیات کې دا ویل شوی دی چې ان الله تعالی چې کوم خبرو کې هغه بدلېږي نه ولن تجد او هرگز به نمونی من دونه سوا د الله نه ملتحدا زید پناه یعنی پدې کې رد په شرک په تصرف باندې او پدې کې یره ده هغه چاته چې څوک قرآن مجید پریدي قرآن مجید څوک پریدي نو طرف ته یره ده چې تاسو غره یعنی زید پناه بیا تاسو ته نه شي غره زید پناه صرف یو زید هغه دی صرف الله بس دا غسر چې لا ملجا ولا ملجا من الله الا الیه هغه الله سره چې صرف پناه دی او هغه الله چې دی هغه صحیح مددگار دی ولی دی الله تعالی پرمایل چې وره په معنا بل غټ مددگار نشته بل غټ مرګره زمانہ نشتا او په دې کتاب سره د الله تعالی مرګتیا حاصلې اوس په دې بل آیات کې چې دی 28 نمبر کې په دې کې دریم تفریدا او ادب دی لکه څنګه چې اصحاب کاپو د مالدارو دنیا پرستو جدا شول نو دارنګي هر موحد لره دا پکار دی چې کم نه کامل او موحدین سي د غوسر مرګتیاو کې او اگر چې هغه غریبانان ولینی او مالداران کب کسان چې مشرکان نه غونه تخته پکار دا واصبر او کلک نفسک خپل ځان مع الذین ناغ کسان سرا یادونا چې حاجتونه پیش کوي ربهم خپل رب ته بالغداوت په سبا کې په سحر کې ولا شی او په ماخام کې په بیګای کې یریدونا او غواړي دوی وجهه مخدغ الله ولا تعود او وانړوي اینا کا سترګستان هم دوینا دوی سترګي وانړي ګوره تريدو چې تو غواړې زینت الحیات الدنیا ډول د ژوند د دنیا نو دوونه سترګي ساته خو مالدارانو خلکو طرف ته سترګي ونه کوي ګوره دوه شیزونه کې الله تعالی چې د سترګي خکړي سترګي په دوه شیزونه باندې نه لګي یو په زنانو باندې پر دوه زنانو باندې او بل چې دی بل په مالدارو خلکو باندې دغه په ډول سنگار باندې دی باندې هم نظر نه ساتي دی کې د سترګو لګول سره د چې سوچونه
د گمراهۍ سین غفلت طرف ته انسان منتقل کیږي د دې سره انسان کې چې بیا هرس پیدا کیږي ناشکرۍ طرف ته انسان دی او انسان حسد طرف ته ځي او د دنیا مینه د انسان زړه ته راځي چې کله د دنیا د مالدار خلکو په ډول سنگار او د دو په دې شرط باندې نظر لګي نه دې سره په زړه کې ډېر زیات چې دی نو اثرات پیدا کیږي ځکه الله تعالی پر باندې چې د خلکو باندې نظر ساته خو دنیا والا باندې نظر ما ساته ولا تو او خبره منا من دا غچا خپلنا چې غفلت کرته ولې دی مونږه قلبه دا غزلو ذکرنا زمون د ذکرنا وتبا او روان دی هغه هواه په خواهش خپل پسې وکانا امره او د دا کار دا غوي پورو تن تحد نتیرې دونکې یعنی په خپل خواهش پسې کوم ور پسې شوی دا کار د حد نه دونکې دي پورو ته یعنی پرات ته وي په دین کې چې دی حدونه کراس کړي حدود شریعه چې دی نو هغه کراس کړي دي او په سپسې وتبا هواه یعنی په شرک او په بدعت پسې خبره مې منه ځکه چې په دوه کې درې خامې دي اول خدا چې خپلنا قلبه عن ذکرنا چې څنګه د ذکر نه چې دوی سړي یعنی دا غینه په غفلت کې دي او دریم دا چې دوی په شرک کې دي وتبا هواه او دریم دا چې د اصولي وکانا امره فروتا نو دوه کار چې دي دا په طریقې د افراط سره د دوه حدونه کراس کړي دي کې د صحابه کافو چې دین او هغه د مالدارانو خلکو سره دا غو ټسل لاغلو نو ځکه دلته نو وي چې ورې مالداران خلک چې دي د دوه په نسبت باندې غریبانو طرف ته ډیره توجه ورکړه 29 نمبر آیات کې چې دي سلورم تفرید او ادب دی څنګه چې اصحاب کهف چې دی هغه حق بیان کړي د قشانتي حق بیان کړ د تخفیف پم بیان او بشارتونو دوه بیان الله تعالی فرمایي وقول الحق او یا حق من ربکم چستا د رب د طرف نه دی فمن شاء فلیؤمن نو پس څوک چې واړي نو ایمان دی راوړي او من شاء فلیکفر او څوک چې واړي نو کو پر دی اختیار کی یعنی مطلب دا دی چې بین من خبره باندې چلیږي یا خو بس ایمان نه وړي او یا چې نه به کو پر اختیاري یو خطر ته وکیږي بس ان اتدنا یقینا تیار کړی دی مونږه للظالمین نارن د ظالمانو د پاره اور احاطه بهم چې راګیر بکړي دوی لرا سرادقوها دیوالونو داغه وای یستغیثو او کو دوی پریاد کې دوبو یغاسو نو پریاد به قبول شي بیماین په بو سرا پداسیو بو سرا کل محلی چې پشان د ولیکړې شوی ګرمي تانبه بوي یشفل وجوه چې راتوي بمخونه د دوی بیس شراب ناکارس کلی وسات مرتفق او بد د زید پیدا اغستو دا زید آرام کولو پمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر یعنی انسان له اختیار ورکړی دی الله پاک تو باندې جبر نشتا دی وس ایمان نه وړو کو پر وړي بس خبر او ته بیان کا سورادق چې دینو دا په ترمذی کې چې دی راغلی دی چې سورادق چې دی سلور دی ورنه جهنم او هر یو دونه غټ ته چې سلويخ کله مزل چې دی دا غي پلانواله دی او کلمه هل چې دی دا ویل کیږي یعنی یخ دا تیل یخ ته چې دی د تیل لا یخني تقته چې دی موهل ویل کیږي او د دې دویمه معنی دا تانبا کله ولي شوی ناغه ته ویل کیږي او د دې دریمه معنی دا چې کمی ویني او کمی زوی او پونی لنونی ناغنونه د جهنميانو چې هغه مطلب دی بده کې د دې نور بد حالات چې د بیا په سوره محمد 15 نمبر آیات کې او په سوره ابراهيم 16 نمبر آیات کې ذکر دي اوس په 30 نمبر آیات کې چې دی نو پدې کې بشارت ته د ایمان والو طرف ته ان الذين يقيننا کسان چې ایمان راوړي دي او عملوا الصالحات او عملونه کړی دي د سنت برابر ان یقینا ان لا نضيع اجر یقینا مونږه نه بربادو ثواب د هغه چا من احسن عملا خاسته کړی دی عمل د دې صورت چون کې عمل صالح موجود هم ځکه پدې کې دا ذکر دی چې الله تعالی د چا عمل نه ضایع کوي چې کم کسان چې نیک عمل کوي نه الله تعالی نغو عمل نه ضایع کوي اوس په 31 نمبر آیات کې چې دی نو الله تعالی بشارت ورکوي ایمان والو ته احسن عمله چې د ذکر شو دغه کسان طرف ته اوس 31 نمبر آیات چې دی نو پدې کې بشارت تفصیلی دی لسی نعمت په کې خاص ذکر کړي او پدې کې نعمتونو د مالدارم ذکر کړي دي او بدلا د دې کې چې تو د غریبانو سره چې مرګتیا کې اولایک دا کسان لهم د دوی د پاره با جنات عدن جنتونه د همیشه اوسېدلوي تجري چې بهيږي با من تحتهم الانهار او دغه دلانه ولې یحلون هچولې کېږي بدوی ته فيها پاره کې من اساویرا د بنگړي من ذهبین د سرو زرو ويلبسون او اغوندوا دویتا سیابن جامع خضرن شنه من سندسین ننرو رخمو ويستبرق او د غټو رخمونه متکینا تکیا به والی ډډه به والی فيها پدې جنت کې علل ارای کې
په پالنګونو باندې نعم الثواب خبد لدا وحسنت مرتفقه او خيستا د پیدو زیده متقین یعنی تکیا چې سړی وي شاچ کې اورډه چولګي او دا پرلت والو ته ویلي ارایک چې دا هغه پالنګ ته ویل کېږي چې په کم باندې ناوي چې دا ناوي په ډډه لګي نو دا بشارت ته دا چا د پاره چې څوک د مالدارانو سترګې غړ کې غربت او د دې پروا نه ساتي خو بس چې صرف د الله تعالی د دین دغه کوي او د بنگلو ذکر پکې ځکه شو پد کې چې داونه بنگلو لري کړی شي او دا سابق کهف